یو جنۍ زما عزتمندو کراچۍ ته ودېدله، کراچۍ ته هغه د صحیح کور جنۍ وه، هغه تربیت یافته جنۍ وه، د هغې د دینداري کورنۍ سره تعلق و، کراچۍ ته روانه وه. نو زما محترمو په جنج باندې ودېدله، په لاره کې د مونځ وخت شو، کافي سفر دی، د مونځ وخت شو، نو ناوې څومره ښکلې تیاره شوې وي، څومره د هغې باندې خواري شوې وي. زما محترمو هغه جنۍ ورته ویو د مونځ وخت دی او ماله چېرته د اودس د اوبو بندوبست وکئ. اجنکۍ ورته وی قضایي به یې راوګرځي، یا چې ورسو بیا به یې وکړو که نه، دې سره خو به دې دا میک اپ ټول خراب شي او بیا به درله میک اپ څوک کوي، په دې خو ډېره خواري شوې ده. هی 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 زما محترمو د هغې په زړونو کې درد پروت و، فکر پروت و، د هغې د آخرت دپاره تیارې کول د هغې زما عزتمندو تمنا و، ارزو وه. د دنیا دا ښایستونه ختمېدو والا دي، دا ځواني ختمېدو والا ده، دا طاقت ختمېدو والا دی، دا شهرت ختمېدو والا دی، دا جنۍ بوډۍ شي بیا، دا نوجوان بوډا شي بیا، دا زما عزتمندو په دې باندې بوډاپه راشي. او زه خپل الله د خپل میک اپ دپاره نشم خفه کولی، میک اپ دې سل زما د دې چهرې نه لاړ شي، میک اپ به بیا وکړم، خو چې یو پېره مانه مونځ لاړی ټول عمر مونځونه کوم، د دې مونځ مقابله نشي کولی بیا. په امقه ټیم یې اودس وکړو، ټول میک اپ یې زما عزتمندو ختم. الله رب العزت په چهرو کې نورانیت اچولو والا ذات الله دی، مخ ښایسته کولو والا ذات الله دی. د دې زنانه میک اپ ته هیڅ ضرورت نشته چې د دې زنانه په دې چهره کې خپل نورانیت نه وي، بې سیره بې نمکه مخ بې نیولی وي. اصل نورانیت دی، دا نورانیت په چهره کې د قرآن د برکت راځي، دا نورانیت په چهره کې د مونځ د برکت راځي، په دې چهره کې نورانیت د درود شریف د برکت راځي، په چهره کې نورانیت د تهجد د برکت راځي. ځا په میک اپ باندې ته ځان ښایسته کې، د میک اپ به څه ښایست وي، راشه د الله د طرف نه چې د انسان په چهره کې کم نورانیت راشي، بیا هغه نورانیت او هغه چهره وګوره. بیا د میک اپ ته څه ضرورت نشته، هغه خرچو ته ضرورت نشته. د خاون غریب بیا 800 روپۍ دیاړي وي، په دې کې به دا میک اپونه غواړي. په پرهیزګارۍ په تقوادارۍ ځان ښایسته کا. نو بیا زما محترمو دې جنۍ ته چا ویلې چې ته خو داسې کور ته ودېږي چې په هغه کور کې ستا خواښې مونځ نه کوي، ستا سخر مونځ نه کوي، لیونان دې مونځ نه کوي، ته خو ماشاءالله ځان نه دې ډېره متقي او پرهیزګاره جوړه کړې، د هغې سره به څه کوې. نو چې کله دا جنۍ جوړئ د جوړ کور نه زما عزتمندو تربیت یافته جنۍ هغه چې کوم دی بل کور ته لاړه شي، هغه کور هم ګلې ګلزار کي، هغه کور کې دومره خواري وکړي، دومره جړا فریاد وکړي، الله ته وجاړي، یو تا بل ته زاري منت کوي، په هغه کور کې الله خیرونه برکتونه راوړي. نن زمونږ کور ته جنۍ راشي زما محترم او زمونږ نه زیاته بېلمازئ، زمونږ نه زیاته بېدینئ، زمونږ نه زیاته زما عزتمندو خرابئ. نو هغه مونږ خو هسې مخکې نه خرابي، نور هم خراب شي. نو هغه جنۍ څه کوي چې یو ورځ دوه ورځې درې ورځې تېرې شولې چې ویې کتل د سهار مونځ وخت دی، سخر هم اوده دی، خواښ هم اوده ده، لیوران هم اوده دي، دا اوس وختي را پاسېدلې ده. څه کوي اوبې ګرمې کې په یخه یخنۍ کې اوبې ګرمې کړې دي، لوټه یې ډکه کړې ده، او زما عزتمندو خواښې ته یې بېله لوټه ایښودې ده او سخر ته یې بېله لوټه ایښودې ده، او زما عزتمندو د خواښې او د سخر د کمرې هغه دروازې ووهله او هغې را پاسولو. څه چل دی؟ وایي د تهجد ټیم دی او تهجد مونځ نه کوئ. د تهجدو نه یې راونیول، کم ځای نه؟ د تهجدو نه. نو هغې خو د شرمه نه غږ نه شو کولی، مېلمنه وه، مجبورن هغې تهجد مونځ وکړو. بله شپې بیا دغه شان را پاسول، بله شپې بیا را پاسول. زما عزتمندو د مونځ سره سره هغه خواښې او سخرې چې کوم دی تهجد ګزار هم جوړ شو. د مونځ سره سره خواښې سخرې تهجد ګزار هم جوړ شو. وجه څه وه؟ جنۍ ټیک وه. جنۍ چې کوم دی په زړه کې کړن پروت و، فکر پروت و، درد پروت و. فکر نبی جس کے سینے میں ہے جہاں بھی مرے وہ مدینے میں ہے، فکر نبی جس کے سینے میں نہیں وہ مدینے میں مرے وہ مدینے میں نہیں. زما محترمو، ها او بیا چې الګ تربیت یافته وي، دا الګ
زما عزتمندو څومره بېدینه ښځه دې کور ته راشي الګ تربیت یافته وي الګ دینداره وي الګ تقواداره وي د الله الګ په زړه کې د الله یره وي نو بیا د الګ د طرف نه په دې ښځه باندې څه کېږي محنت کیږي کوشش کیږي الله سے روزه ل رازا الله سارمون ل پاسا الله تهجد ل پاسا الله اکبر خاوند سار چې کوم دی را پاسي خزل چې کوم دی په سر باندې زورو کی الله د منځ وخت شاباس شابه بسم الله کا الحمدلله الذي احيانا بعد ما اماتنا واليه النشور شابه د منځ وخت قوموا لله قانتين زما محترمو نو چې کله دا زنانه هم دقه شان ریګولر هر مونځ ته پاسولی شي د هر مونځ تنبیه ورکولی شي په ایمان وایه رو به ټیکېږي که نه به ټیکېږي خلکو ډمانې راوستي د سړي لوریانې تېنه جوړې کړي موږ د سړي لوریانې راوستي دی ورځ ته ورځه خرابېږي لګیا لوی لوی علما د ډمانو سره زما عزتمندو رشتې وکړې ډمانې ښځې فلمي اداکارانې راواده کړلې ځان ته او په حکمت بصیرت سره چې کوم دی لارې لراوست نو زمونږ دا نارینه د خپلو ښځو سره سختي کوي نو د دې سختۍ د وجې زما عزتمندو هغه زنانه مټکوره شي په دې جنګ جګړو کې مټکوره شي بس هغه بیا خاوند سره یو شان جبم کوي یو شان زما عزتمندو د خاوند سره بیا مقابله کوي او چې دې زنانه سره اخلاق استعمالیږي بچو سره اخلاق استعمالیږي